أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وړاندې مسله ذکر کېده د تکلیف سماوان ان الذين يكفرون. دغه مسله ذکر کېږي د الله د توحید. دغه خلکو د الله جل جلاله ډېر حکمونه پټ کړي، هغې وعید ذکر. هغه خبره د الله د توحید د الله توحید پټ نه کوي. د الله توحید پټول دا شرک دی. نو معبود ستاسو معبود دی یو، لا اله الا هو الرحمن الرحیم. دا د سورت دویمه دعوه ده د الله په وحدانیت باندې. څنګه چې لومړی ذکر شوي په هغې دلایل، نو په دې باندې کوم دلایل ذکر کېږي. ان فی خلق السماوات والارض، بېشکه پیدایش د اسمانونو او د ځمکو کې واختلاف الليل والنهار، اختلاف د شپو د ورځو کې، کله ورځ راشي کله شپه راشي. اختلاف په رنګونو کې، شپه الله تورتم کړه، ورځ یې رڼا کړه. اختلاف په کچوالي په غټوالي کې، کله یو کچ شي کله بله کچه شي. والفلک التي هغه کشتۍ تجري چې چلیږي فی البحر په سمندر کې. فلک تاسو وایي دا وزن د مفرد هم دی او دا وزن د جمع هم دی. که چېرې فلک دا زما د ما په شان د قفل شي، نو بیا دا فلک مفرد ټکی دی. قفل جرم دې ته وایي، مفرد دی، جمع کېږي په اقفال سره. نو که د فلک زما په شان د قفل د زمي شي، بیا دا ټکی مفرد دی. او که چېرې فلک دا زما په شان د زمي د قسطن شي، نو بیا دا جمع ده. قسطن جمع د اسد ده، زمري ته وایي، نو بیا دا د جمع ټکی دی. نو په دې کې مفرد جمع یو شان دی. بما ينفع الناس، هغه چې پیدا رسوي انسانانو ته. وما انزل الله، هغه چې الله نازل کړي من السماء، د اسمانه، من ماء، اوبو د باران په شکل. فاحیا به الارض، پس ګرځوي کې په دې باندې ځمکه بعد موتها، پس د وچوالي نه. وبث فيها، خپاره کړي په دې ځمکه من كل دابة، هر قسم زنده. دابه ما يدل على الارض، څومره چې په دې ځمکه ګرځي زنده سر، دا الله پیدا کړي. وتصریف الرياح، الوزولي د هواګانې چلیږي. والسحاب المسخر، هغه ورېځ تابعدار بین السماء والارض، په مابین د اسمان او د ځمکې کې. ورېځ دا دومره درنه په فضا کې الله کلکه کړې ده او دروند څیز ورته پرېوځي. لآیات، په دې کې نشانات دي لقوم یعقلون، هغه قوم دپاره چې دوی پوهېږي. ومن الناس من یتخذ، وړاندې اثبات د توحید او سره د په شرک باندې. واضح انسانانو نه هغه دي چې دوی نیسي من دون الله، غیر د الله نه اندادا شریکان. بوتانو ته خدایان وایي، یحبونهم، د هغوی سره مینه ساتي، که حب الله، په شان د محبت د الله. یا خدا مشرکین دي څنګه چې د الله سره مینه کوي، د هغه هم عبادت کوي، اگر چې مینه غلطه ده، دارنګې د بوتانو سره هم مینه کوي. او یا دا چې د دوی د عبادت د الله د سره عبادت د الله دی نو بیا معنا دا ده یحبونهم، دی محبت ساتي د خپلو خدایانو سره، که حب المؤمنین الله، څنګه چې مؤمنان د الله سره محبت کوي، داسې دی د خپلو خدایانو او بوتانو سره مینه کوي. والذین آمنوا، هغه کسان چې مؤمنان دي، اشد حبا، دا سخت دي په محبت کې، لله، الله دپاره. د دوی محبت الله سره کلک دی. که مال بربادیږي، سر یې بربادیږي، سر بیلی، خو الله نه پرېږدي. په خلاف د مشرکانو بت پرستانو نه، هغوی باندې چې سخت راشي بیا یې پرېښي وي. ولو یرى الذین ظلموا، که ویني هغه کسان چې ظالمان دي، اذ یرون العذاب، کله چې دوی ویني عذاب. دغه ظالمان چې عذاب ویني او دوی ته دا پته ولګېده ان القوة لله، بېشکه طاقت د الله سره دی جمیعا ټول. وان الله، بېشک الله شدید العذاب، سخت عذاب والا دی. ولو یرى الذین، دا کلام شرطی دی، جزا د دې دپاره حذف وي. لو یرى الذین ظلموا، دی چې ته ویني چې دا عذاب کې دی دا را بیان شولو، او سره قوت د الله دی، نو لرأیت امرا عظیما، عظیمه خبره به ته ویني چې دا غټ غټ کافران دا الټه سر ولاړ دي.
استبرأ الذین هغه وخت کې چې جدا شي هغه کسان اتبعو چې د هغوی تابعداري کړې شوې وه من الذین د هغه کسانو نه اتبعو چې هغوی تابعداري کوله مشران چې د هغوی تابعداري کړې شو وه د هغه چا نه بیل شي چې چا یې تابعداري کوله کشران دي دا مشران د کشرانو نه بیزاره شي ورأو العذاب او دوی ویني عذاب دوانو جهنم وکاته وتقطعت او پری بشي بهم الاسباب په دوی باندې اسباب د دوستانې دنیا کې چې یو سړی د چا پسې روان خو څه وجه د دوستانې وي که نه مثال په طور دا یو ملک د بل ملک خبره مني دا پارټي د بل پسې روانوي د هغه نه د مال تمه ده جی هغه مال ختم شو تقطعت بهم الاسباب اوس هغه مال هغه ختم شو چې ختم شو نو پخپله یو بلې پرېښو څوک د چا د حسن نه متاثری هلته د حسن ختم شو څوک د چا د نسب نه متاثری هغه نسب دی ختم شو څوک داسې د بل عهدې او مرتبې نه د چا پسې روان یره جي وزیر اعظم صاحب دی سب تمه تې ده هلته خو وزیر اعظم هم نشته دغه اسباب ختم شول نو د یو بل نه بیزاره شول اوس کشرانو ته پته ولګېده چې یاره موږ خو ژوند برباد کړی دی نو وقال الذین وی به هغه کسان اتبعو چې هغوی تابعداري کوله لو ان لنا کرتن کاش کوي زموږ دپاره دوباره تلل دنیا ته فنتبرأ منهم موږ به جدا شوي وو د دې مشرانو نه کما تبرأو لکه څنګه چې دوی جدا شول منا زموږ نه د مشرانو چې موږ پرېښودو که موږ دنیا ته بیا لاړو که نه هلته به دوی نوم هم په خولې نالو نو داسې به دا کشران ترې نه خو بیا خو راتګ نشته دنیا ته دا دنیا کې موږ تاسو ځان بیوقوف کړی که نه دنیا کې څوک د یو پسې روان یو څوک د بل پسې روان یو کس راغی چې کوم دی نو په دې ملک کې بلا لیډران نو هغه چې کوم دی مختلف بل لیډر پسې روان دی نو مولانا صاحب ته چې دعا راته وکړه وایي چې دعا ورته وکړئ الله دا زنګ ملګری دی پلانکي سره یې مینه ده یا الله د هغه سره دنیا کې ملګرتیا نصیب کړي په قبر کې هم نصیب کړي حشر کې هم د هغې په څنګ کې راپاسي هغو ته بد بد کتل ما خو چې دعا راته وکړه نو ورته وی خو ستا دغه مشر دی ستا خوښ دی ستا ورسره مینه ده ما ته دعا وکړه چې دنیا کې هم آخرت کې هم الله د هغه څه دې راپاسو ته پې خفه شولې دا خو طریقه ده یوم ندعو کل اناس بامامهم دنیا کې د چا پسې تلې قیامت کې به دا قصه راپورته کېږي دا کیدی نشي چې دنیا کې تا د چا ملګرتیا نه ده کړې او بیا د هغه په څنګ کې ودرېږي دا کیدی نشي چې د چا سره دې ملګرتیا کړې هغه په څنګ کې به ولاړې یو سړی دنیا کې د علماو سره دشمني کوي او قیامت کې پته مه ده چې د مولي صاحب په څنګ کې به ودرېږم او بدرېږي او دنیا کې خو تا په کاڼو ایشته دنیا کې خو تا د سره مولي صاحب پېژنده هم نه اوس په قیامت کې د هغه په څنګ کې ودرېږي علماو ډله جماعت خو دې نه پېژندو نو لہذا دنیا کې ځان له فیصله کوه چې دا سړی مې خوښ دی په دې دنیا کې په دې قبر کې او په آخرت کې بس د سره ملګرتیا خوښه ده بس زموږ خو دغه طریقه ده که نه چې بس دغه علماو سره مو خوښه ده چې الله چې کوم دی خبره نور د هغه احسان او فضل دی چې څه کېږي نو څنګه چې د شیخ زکریا رحمه الله پاکستان ته راغلی نو دلته د علماو جماعت جوړېده چې کوم دی او رکن سازي کېدله نو ورته وی چې ما له پکې هم رکنیت ډک کوي پاکستان علما ورته مولي صاحب دا خو د پاکستان د مولیانو رکنیت دی ته خو د هندوستان یې ته خو هسې څو ورځو دپاره راغلی دا د پاکستان د علماو جماعت دی او د هغوی دپاره رکنیت وي شیخ زکریا ورته وی زما د پاکستان او د هندوستان سره کار نشته دا پرچا د علماو د ډلې ده ما له پکې نوم ولیکئ زه به دا سر تږدم چې قیامت کې الله ته وښیم الله زم د علماو سره وم زما دې سره کار نشته چې دا هندوستانی دی او که دا پاکستانی دی او د علماو ډله ده علماو جماعت دی چې کوم دی زه به الله ته ښیم چې الله ما هم پکې نوم لیکلی او زه هم په دې مولیانو کې وم نو دنیا کې یو سړی د بل پسې روان دی هلته دی بیا د بل ملګرتیا دعوه کوي نو ګرانه ده نو بیا به تمنا کوي چې کاش دنیا ته بیا تللی وی که نه تا پسې بیا نه ومه درغلی کذلک همدارنګ یریهم الله ښی الله دوی ته اعمالهم د دوی عملونه حسرات علیهم افسوس دی په دوی وما هم نه بی دوی بخارجین وتونکي من النار د اور نه یا ایها الناس یا انسانانو کولو خورئ مما د هغې نه فی الارض چې په ځمکه کې دی حلالا طیبا حلال هغې ته وایي چې د پردی حق پکې نه
او چې د پردې حق پکې شي بیا حرام شي. طیب هغه ته وایي چې ستا خپل دی خو د الله د حکم برابر نه دی بیا پلیت دی، او چې د الله د حکم برابري بیا طیب دی. نو دوه قیده دي، خپل سیز خوره پردې سیز مه خوره حلال، دا خپل سیز هم په هغه اصول خوره چې الله مقرر کړی دی. چیلې دې مردار شو اوس بیا نه خوري، اگر چې ستا خپل مال دی خو مردار شو طیب نه دی. ولا تتبعوا تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان، انه بشک شیطان لکم ستاسو د پر عدو مبین دشمن دی ښکارا. انما یامرکم بشک د امر کوي تاسو ته بالسوء والفحشاء. دوه ټکي الله ذکر کوي، فرق پکې دا دی شیطان تاسو ته امر کوي بالسوء په بدۍ سره قولا غلطي خبرې درخی، والفحشاء عملا د شیطان کار دی چې ستا وینام برباده کي ستا عمل هم برباد کي. بالسوء په بدۍ سره هغه عمل چې کولی شي انفرادن، والفحشاء هغه عمل چې هغه کولی شي اجتماعا. د دې شیطان کار دی چې ستا انفرادي ژوند هم برباد کړي او د مسلمانانو سوسایټي او جماعت هم برباد کړي. سوء ویلی شي هغه عمل ته چې هغه کیږي لازمن صرف تا پسې وي. فحشاء هغه د چې هغه کیږي متعدیاً. یو سړی په کمره کې بربند ناست دی دا سوء ده، او د نیر په سر چې بربند دی دا فحشاء ده. تم بربند دی بل هم درته ګوري، متعدي ګناه ده. وان تقولوا دا چې تاسو وایئ علی الله په الله باندې ما لا تعلمون هغه چې په تاسو نه پوهیږئ. واذا قیل لهم کله چې وویلی شي دوی ته اتبعوا تاسو تابعداري وکئ ما انزل الله هغه چې الله نازل کړي دي، قالو دوی وایي بل نتبع بلکې موږ تابعداري کوو ما الفینا هغه چې موږ موندلي علیه په هغې باندې آباءنا خپل پلرونه. تقلید مسائل به انشاءالله څه وضاحت سره راشي. مختصر ټکی بعضې تاسو ته مې ابتدا کې وی څه دنیا کې داسې بې وقوفه به ورته ووایو چې د قرآن غلط مطلب ذکر کړي. قرآن چې کوم دی په مسلمانانو باندې په اهل حقو باندې په هغې چسپانول د هغې مقابل ضد ګرځول دا د قرآن تحریف دی. نو بعضې داسې آیتونه په مقلدینو چسپان کړي. اذا قیل لهم کله چې وویلی شي دې مقلدینو ته د امام ابو حنیفه او د امام اعظم او د بل اتبعوا تاسو تابعداري وکئ ما انزل الله هغه چې الله نازل کړي د قرآن تابعداري وکئ. نو قالو دوی وی بل نتبع بلکې موږ تابعداري کوو ما الفینا هغه چې موږ موندلي علیه آباءنا موږ د خپلو امامانو تابعداري کوو. نو دې بې وقوفو دغه مجتهدین علما د الله او د پیغمبر مقابل کې واچول دا هغه تحریف دی، دا هغه تغییر دی. خجی راشو تقلید ته موږ مسلمانان یو، الله مرب دی، د الله کتاب زمون کتاب دی، محمد رسول الله زمون پیغمبر دی، داغه ژوند او داغه احادیث زمون د قرآن تشریح او زمون شریعت دی. کما مسله چې قرآن ویلی ده په قرآن کې موجود ده او صفا صریح د چې سره ټکراو نه ده، بنیاد زمون دا دی چې باقي عمل کو. دې کې تقلیدونو ته څه ضرورت وي. کما مسله چې قرآن کې صریح داسې نه راغلی، پیغمبر حدیث باندې وضاحت کړی او دغه حدیث ثابت دی، چا سره ټکراو نه دی، صحیح ثابت دی، په د حدیث عمل کو. دلته تقلیدونو ته ضرورت نه وي. تقلیدونو کې هغه مسله چې یو خو قرآن کې صراحتاً موږ نشو معلومولی، یا حدیث کې داسې تصریح نه ده راغلی، یا راغلی خو دا حدیث متعارض دی، دو حدیث راغلی دي. د دې منځ کې به تطبیق څنګه کې، په دې کې به اعلی او غیر اعلی څنګه معلومه، یا قرآن حدیث کې دا ټکی صریح نه دی راغلی، دا مسله به د کم ځای نه معلومو. نو په دې مسلو کې دنیا کې ډېر علما راغلي دي، هغوی دغه مسلې کوشش کړی چې رئیس دي او ترتیب یې وله ورکړی. ډېر علما راغلي دي. الله جل جلاله تکوینا داسې کړي دي چې یو څلورو علماو پسې دا مسلمانان روان کړي دي، او د دې نورو علماو پسې څوک نه دي تللي. نو ابن ابي لیلا یو مجتهد راغلی دی، فلفقه جوړه کړې ده، چا یې ملګرتیا نه ده کړې. داود ظاهري راغلی دی، فقه جوړه کړې، چا یې ملګرتیا نه ده کړې. امام بخاري په خپله مجتهد دی، چا یې ملګرتیا نه ده کړې په فقه کې. داسې نور علما راغلي دي. دا څلور علما داسې دي چې دوی د قرآن
احادیث پرنا کې هغه مسله چې یا خو تعارض دی صفحی کړی ده یا صریح نه ده دی هغه مسله راښکاره کړې ده دې ته اجتهاد وایي دا مسلمانان هغې پسې روان دي نو دا چې د مجتهد کومه مسله ذکر کړې د خېټې نه ده کړې جي د قرآن حدیث په رڼا کې دا خبره جوړه کړې ده نو دا مسلمانان چې د هغې پسې روان دي دا د قرآن پسې روان دي دا د حدیث پسې روان دي د دې مثال شعرانی په کشف الغمه او دارنګې د هغه نورو کتابونو کې د هغه یو مثال داسې ذکر کړی یوه قبه جوړه کړې ده غټه بیا د هغې نه داسې لارې 4 قبې نورې جوړې کړي دي دا قبه چې کوم دی د امام ابو حنیفه پسې کم خلک روان دي امام مالک پسې احمد شافعي صاحب پسې د هغې دا قبې دا دغه دي چې کوم دی حوضونه دي دا حوض ته اوبه د کم ځای نه دین راغلی دا لار دې غټې قبې ته راغلي هغه هم دې ته راغلي هغه هم دې ته راغلي دا غټه قبه پیغمبر ته چې الله کم شریعت ورکړی دی دغه شریعت چې کوم دی دا راخور شوی دی نو دا غون اقه شریعت تر روان دي چې کم د الله دین دی او د پیغمبر شریعت د اقه تر روان دي دا نه چې بل خواته دي د هغه مثالونه ډیر شته دي په توري مثال وایو د ربا مسله ده درېمه سپاره کې روانه ده شپږ سیزونه داسې دي احادیثو کې د ربا سود په دې کې منع راغلی قرآن صرف دومره ویلي حرم الربا سود حرام دی قرآن دقونه ویلي دي سود حرام دی نور اخوه تشریح خو نشته پیغمبر علیه السلام شپږ سیزونه وښول الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والفلان بالفلان په دې شپږو سیزونو کې سود حرام دی قرآن حدیث کې چې زور ولګي دقه ټکي دي اوس د دې شپږو سیزونو نه اخوا په بل سیز کې سود په دې کې روجي نشته په دې کې جوار نشته په دې کې ګوړه نشته زمونږ د عرفه په دې کې د چڼو دال نشته په دې کې د مهو دال نشته په دې کې چڼه پکې نشته آیا په دې کې سود نه په قرآن کې شته او نه په حدیث کې شته نو که یو سړی بل من وریجې ورکوي او 2 من وریجې پیالي وایه جایز دی قرآن حدیث کې خو نشته دې ته به څه وی مجتهد دقه ځای کې په کار راځي مجتهدینو پکې دا چې قرآن ورته وایي سود حرام دی یک د زموږ د رب خبره ده پیغمبر علیه السلام شپږ سیزونه ښوولي په دې کې سود حرام دی اوس د دې نه علاوه دا نورو سیزونو کې به سود څنګه حرامو دا خو نه چې ګینې صرف دقو کې د حرامي په غنمو کې حرام دی په جوارو کې حرام نه دی ولي په غنمو کې سود حرام دی او په ګوړه کې حرام نه دی ولي مجتهد دقه ځای کې اجتهاد کوي هغه په سوچ کوي چې کوم دی قرآن او د حدیث په دې رڼا کې مسله روباسي چې آلته چې سود ویلی وجه دا ده او دا وجه په جوارو کې هم ده آلته چې سود منه دی وجه دا ده دا په وریجو کې هم ده نو ځکه موږ دلته د یو چا چې په کوم عالم اعتبار د هغه پسې روان شوی دی تقلید اجتهاد داسې مسایل وي نو ځکه موږ د امام ابو حنیفه پسې روان یو دا نه چې ګینې دا کجاب الدین دلې موږ راجمع شو د امام ابو حنیفه پسې ځو د امت کې ډیر محدثین راغلي دي علما راغلي دي مفسرین راغلي دي هر یو د هغې پسې روان دی هر یو د امام پسې روان دی د هغه خبره مني تاسو وګورئ تفاسیرو ته مثال په طور امام فخر الدین رازی دی هغه چې په دې ځمکه خبرې کوي نو ته به حیران یې چې هلکه دا د کم ځای نه لګی دی چې بیا دې پیزا ته خیږي ان الله علی کل شیء قدیر دغه ځای باندې وګوره بیا چې کوم د ان فی خلق السماوات والارض یا هغه ځای باندې هو الذي خلق باندې ثم استوى الى السماء اسمان د دې نه جوړ شوی دی او منځ کې دا چل دی او فاصله داسې ده او بل ته وایږي نه ده چې د پلار په نیکه په اسمانونو کې ګرځېدلی دی او دا ټول څیزونه یې کچ کړي دی او لګېدی لیکي د دومره لوی علما دي د دومره لوی علم سره امام فخر الدین رازي هغه وایي زه نه پوهېږم امام شافعي پوهېږي دا شافعي صاحب پسې روان دی ابوالفدا اسماعیل چې کوم دی ابن کثیر صاحب د ابن کثیر څومره لوی محدث دی مقلد دی چې امام شافعي صاحب پسې روان دی تفسیر قرطبي احکام القرآن او اندلس عالم دی دا هغه تفاسیر دي چې دا موجوده هر سړی ګوري اندلس عالم دی هغه وایي زه نه پوهېږم امام مالک پوهېږي هغه مالکي مذهب دی زمونږ احنافو ته راشي
هر تفسیر چې بیا تاسو وګورئ د تفسیر چې د څومره شی ده ځینې تفاسیر اساني ځینې تفاسیر داسې وي او بعضې کتابونه داسې چې هغه سرسري نظر باندې د سره پې نه پوهېږي تفاسیرو کې د هغې په نسبت روح المانی ده قرطبي آسان دی دا بل چې کوم دی کبیر د خلک ګران کبیر نه دی ګران په کبیر کې صرف دومره چې آخر ته مسله ورسې نو بیا خبر راغونډوي او سره کبیر کې هغه سړی چې حکمت فلسفې ویلي په هغه اسانه پوهېږي او چې کوم سړی حکمت فلسفه نه ویلي هغه ته پیچیدګي وي او روح المانی هغه داسې تفسیر دی چې دی پکې اره خبره نه باسي اره خبره نه باسي نو چې هغه ته مکمل خالی ذهن چې دقسې یو ته ښه ناست نه که نه او شی دې شروع کړی چې دی وي داسې پسې روان د سره په روح المانی نه پوهېږي روح المانی داسې کتاب دی د دومره لوی علمیت سره او زه نه پوهېږم امام ابو حنیفه پوهېږي دا د احنافو مقلد عالم دی قاضي ثناء الله وګورئ جي هغې ته بهیقي الامت وی هغه چې کوم دی کلک چې کوم دی حنفي دی دا مفسرین دي اخوا لاړ شي محدثینو ته لاړ شي امام بخاري دا ځان له مجتهد سړی دی د اجتهاد کړی په فقه کې خو چا یې ملګرتیا فقه کې نه ده کړې احادیث یې مني تراجم یې ولسه مني خو لیکن فقاهت یې څوک نه مني دا ځان له مجتهد دی اجتهاد یې کړی دی خو چا یې ملګرتیا نه ده کړې دې ته ویلی شي مجتهد غیر مقلد دا داسې مجتهد دی چې چا یې ملګرتیا نه ده کړې د دې نه علاوه د نورو ته راشي امام ترمیزي دی څومره لوی محدث دی چې دغه کتاب موږ تاسو پړاوو دغه ترمیزي کټاس شافعي دی د دومره لوی محدث والي سره امام شافعي پوهېږي ابو داود دی خو موږ تاسو هم دغه کتابونه وایو که ابو داود ته وګورئ څومره محدث کلک چې کوم دی حنبلي دی نورو ځایونو کې یو شان چلیږي بعض ځایونو کې د حنبلیت مسلک دومره کلک راشي جمهور له دته ورکي کلک خان هغه چې کوم دی حنبلي دی امام طحاوي ته وګورئ چې هر کو جابودین دغه کتاب نشي پړاولی امام طحاوي پیچیده کتاب دی چې کوم دی د دومره پیچیده کتاب چې احادیثو کې د لیکلی دی د کټاس حنفي دی د دې نه لاړ شي اخوا مشکل الاثار ته د امام طحاوي کتاب مشکل الاثار دا داسې کتاب دی چې څومره احادیث متعارض د هغې منځ کې تطبیق او توجیحات د ده نه مخکې کتابونه لیکلي شافعي صاحب لیکلی بل چې کوم دی بهیقي لیکلی خو چې وروسته پسې دی راغی او د کتاب ولیکه مشکل الاثار دی داسې کتاب لیکلی دی چې داسې کتاب د بل چا نشته د دومره لوی علمیت سره کلک حنفي دی جی دا څنګه مفسرین دی او دغه محدثین دي هغوی په دې علماو اعتماد کړی دی چې د دې عالم خبره ټیک ده بغیر د تقلید نه د سره خبره کېدی نشي هغه حضرات چې تقلید نه مني تا نه تپوس کوم وایه په جوارو کې سود څنګه دی وایه په وریجو کې سود څنګه دی ته وایې قرآن باندې راته وښیه قرآن کې وایې حدیث باندې راته وښیه په حدیث کې دا سر دی وخوري وایه د نیسه نکاح څنګه ده د نیسه د نکاح جایز ده قرآن کې راته وښیه منم یې که نه حدیث کې راته وښیه منم یې نه په قرآن کې شته او نه په حدیث کې شته دا خو به مجتهد ته راځي چې حرمت علیکم امهاتکم یره چې امهات د اصل ته وي مور اصل ده نیا اصل ده مور سره نکاح منه ده د نیا سره نکاح دا خو د مجتهد کار دی دا خو قرآن کې نشته دا خو نه حدیث کې شته بیا د نیا سره هم نکاح کوه بیا چې کوم دی غنمو کې په جوارو کې او په دې کې هم بیا سود جایز وایه نو بغیر د تقلید نه د سره ژوند نه دیم نشي کولی هېڅوک یې نشي کولی خو دونه خبرې یو سړی داسې وي چې هغه مني عالم تقلید مني اوم کوي اوم او یو سړی وایي نه جي تقلید منه دی پخپله بیا کوي پخپله بیا کوي د هغه مثال به ته وي بل ویم جیمې کې زنګ د کلي او څو ملګري سکول بچي دي نو دا خلک په دې بچو باندې په دې نوجوانانو د هغې ذهن خرابوي سکول بچي دي نو هغې ته دا مسله کړې ده چې په دې جرابو باندې مسه کوئ ګوره دا حدیث دی په دې حدیث کې نه دي راغلي هغه ماشومان یې ګمراه کړي په جرابې مسې شروع کړي څو ورځې وروسته ما ته ووې یره چې دغه شان زموږ سره استاد دی هغه راته وایي چې په جرابو مسه کوه
ماسخوتن ما هغې ته دلیلونه ووې چې لکه په دې مسه نه کېږي قرآن داسې وایي حدیث داسې وایي هغې ته مې دلیلونه ذکر خو بیا مې ځان سره سوچ کوو چې دا خو د سکول ماشوم دی دی په قرآن دلیل باندې دی د حدیث په دلیل څه پوهېږي تا خو ته سر خوږ قرآن دی ورته وې حدیث دی ورته وې خو دی پې څه پوهېږي بله شپه مې بیا راوغوښتل ما چې پرون دلایل ویلي تاسو پوه شوي هغې په څه پوهېدل نو ما ورته تاسو ته اوس اسانه خبره ښیم بله ستاسو د عوامو په لهجه کې ټیک ده کم مولي صاحب چې تا ته ویلي دي چې په دې جرابو مسه کوه هغه مولي صاحب ته ووایه په کم کتاب کې چې د جرابو مسه راغلې ده تا حواله ورکړې په کم کتاب کې چې تا حواله ورکړې ده چې د جرابو مسه راغلې هغه کتاب کې په پټکي باندې مسه راغلې ده هغه کتاب کې په پټکي مسه راغلې مولي صاحب ته پټکي باندې مسه شروع کړه زه به خیر دی په جرابو شروع کړم اوس باندې پوه او چې اوس پوه شو پټکي سره خو تاسو ډزې کوئ پټکي ته خو تاسو ناروا وایئ هغه کتاب کې د پټکي مسه هم راغلې پټکی په سر کا مسه پې شروع کا خیر دی مالې بیا ته په جرابو مسه کوه پوه شوې لکه مالې ښه دویم په کوم کتاب چې تا حواله ورکړې ده په جرابو مسه هغه کتاب کې په دې خپو مسه راغلې ده په نفس خپو مسه راغلې بغیر د جرابو نه مولي صاحب ته هم دقسې مسه کوه بغیر د جرابو نه تا به چې حدیث کې دي نو که د جرابو هغه حدیث دی خو د خپو هم دا حدیث دی که نه تا به حدیث کې دي که د جرابو هغه حدیث دی خو د پټکي هم دا حدیث دی که نه ورته ووایه چې په دې خپو ته مسه کوه په جراب بیا زه وکړم خیر دی خیال کې راغله خبره نو چې بیا مې ته بل ورځ تپوس کوو مالې لکه ورته ودې وې یاره جي استازو مالې بکواس کې استازو غلطې خبرې دې له منلې او چې ما ته صحیح خبره وښوله چې کوم دی اوس یې استازو په څه شي استاد دی جاهل دی دا چا استاز کړی دی نو بیا یې ورته ویلي نه که نه دا ضعیف دی او دې سره بیا نورې وجې دي نو ماله عجیبه ده چې دغه کتاب کې زه ته خبره ښیم په هغه کې وجه ده او چې تی ښې نو هغه ټیک ده داسې خبره ده نو بهر کې محترمو دا دین دی دا زموږ د پیغمبر نه نقل دی دې مجتهدین دا سړانده خلک نه دي دوی په داسې مسایلو کې تحقیق کوي چې کم دی او بیا د هغې نه یوه لار راوباسي نو چا په امام ابو حنیفه باندې اعتماد کړی دی چا په شافعي صاحب اعتماد کړی چا په بل دې علماو پسې روان دي او دا علما بیا پیغمبر علیه السلام پسې روان دي دا چې کوم دی قرآن مقدسه اشاراتونه معلوم دي قرآن مقدسه کې الله فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فاسألوا اهل الذکر که ته په خبر نه پوهېږې د عالم نه تپوس وکړه دغه مسایلو کې چې موږ نه پوهېږو دغه علما مجتهدینو د هغې نه تپوس کوو د هغې پسې روان یو فاسألوا اهل الذکر دارنګې صورت یوسف کې به راشي انبیاو ته الله فرمایي یوسف علیه السلام د خپلو پلرونو چې کوم دی تذکره کوي دا زما ته کوم دی واتبعت ملت آبائي واتبعت ملت دا زموږ د پلرونو ملت دی چې موږ تقلید دغه سیز ته وایو د دې پسې روان اوس راشو آیت کریمې ته که دې اجتهاد ته وګورو صحابو به اجتهاد کړی دی ښه بیا یو اجتهاد منل بل نه اخوتل دا هم څه جرم نه دی د هغه مثال دوه درته وویم نبی کریم علیه السلام بنو قریظو ته روان شو صحابو ته وفرمیل مازدیګر مونځ به نه کوئ مګر ځان بنو قریظو ته ورسوئ په لار صحابه روان دي نو بعضې حضراتو ظاهر ټکي ته وکتل مونځ نه کوو که قضا کېږي قضا دي شي خو ځان یې ورسو دوی په دې عملو کې د اجتهاد دی هغه نورو حضراتو سوچ کوو چې پیغمبر وایي په جلتۍ ځان ورسوه دا مقصد خو نه چې مونځ قضا کا هغې په لار کې مونځ کړی دی بیا تلي دي نبی کریم علیه السلام ته دواړه بیان شوي دواړو صحیح کړي دي دواړو صحیح کړي دي د هغوی اجتهادو لار کې مونځ کوو د نورو اجتهادو نه چې ځان رسوو صحابو منځ کې هم دا ټکي را روان دي بخاري کې به راشي زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه مکې والا څه مسله کړې وه چې کوم دی مکې والا په دې مسله کې داسې فتوا ورکوي مدینې والا ته یې موږ ستاسو فتوا نه منو ښه زموږ په مدینه کې لوی عالم شته چې کوم دی زید ابن ثابت صاحب داسې مسله ذکر کوي موږ دا منو نو ته دا هم نشې ویلی چې یاره د شافعي صاحب خبره ولې نه منې چې د امام ابو حنیفه مانې بخاري ته لاړ شه او چې کوم دی زموږ سره زید ابن ثابت صاحب لوی عالم دی موږ د هغه خبره منو
نو امام ابو حنیفه رحمه الله باندې چې کوم زمون اعتماد دی دا داسې عالم دی چې دا د محدثینو هم استاد دی او دا د مجتهدینو هم استاد دی د دې نورو هم استاد دی. امام شافعي احمد رحمه الله دا شافعي صاحب شاګرد دی، شافعي صاحب د محمد صاحب شاګرد دی، محمد صاحب د امام ابو حنیفه شاګرد دی. نو شافعي صاحب په یو واسطه شاګرد دی او احمد صاحب په دوه واسطو شاګرد دی. او امام مالک رحمه الله دای هم عصر دی، دیم هم عصر دی چې کوم دی. نو د دون علماو دغه فقه منلې ده. بیا چې راشو دنیا ته همدا هندوستان دی، په دې هندوستان باندې چې 800 کاله مسلمانانو حکومت کړی دی. پاکستان، کشمیرونه، بنگال، موجوده انډیا 800 کاله مسلمانانو حکومت کړی ده. 800 کاله حکومت چې کوو څه پې چلېدل؟ فقه حنفي چلېدل. شی مسجد کې به چې کوم دی هدایه په رومالونو کې تو قاضي صاحب به کېناست او هدایه به راکوله وکړه. اندلس ته لاړ شي چې اندلس کې کم شی چلېده. افغانستان چې د حضرت عثمان په زمانه کې آزاد شوی دی تر اوسه پورې په هغه کې فقه حنفي چلېدله. دا فقه حنفي ده چې کوم دی په دنیا حکومتونه هم کړي دي. د دې نه علاوه چې کوم دی موجوده هغه حضرات چې غیر مقلدین ځان ته وایي دوی تخمینا داسې ځای موږ ته نشي ښوولی چې دوی څه دي ګنې داسې فقه موجود دی، داسې کتابونه دي موجود دي. لازما به دوی د مقلدینو کتابونه راغستي. ښه جي آیت کریمې ترجمه دوی ته ویلی شو تاسو تابعداري وکړئ هغه چې الله نازل کړي. نو قالو دوی وایي بل نتبعو بلکې موږ تابعداري کوو ما الفینا هغه چې موږ موندلي علیه په هغې آباءنا خپل پلرونه. دې ته تقلید جامد ورته وایي، تقلید جامد. دې ته تقلید محضه ورته وایي. یاره جي دغه پلار منم خو اخوا د قرآن نه منم، دغه پلار منم خو پیغمبر تا نه منم. داسې تقلیدونه شریعت کې هم زموږ منه دي. داسې تقلیدونه چې کوم دی موږ ته دا راووایو او کوم چې زموږ دی اخو دغه امام موږ ته پیغمبر راښیي، موږ ته شریعت راښیي. بیا مخکې الله فرمایي اولو کان آباؤهم اگر چې دوی پلرونه لا یعقلون شیئا نه پوهېږي په څه شی ولا یهتدون پته ولګېده چې پلار په هدایت نه دی، پلار چې کوم دی هغه عاقل نه دی، بې خبره مه منه. خو که چېرې دی عاقل دی په هدایت دی اوس پته لګي د هغه پسې ورپسې شه فبهداه مقتدی راغلی دی. ومثل الذین مثال د هغه کسانو کفرو چې کافران دي کمثل الذي مثال په شان د هغه کس دی ینعقو چې آواز کوي. کافر ته چې ته قرآن او دین بیانې وایي داسې دی بما لا يسمع هغه چې دی نه اوري الا دعاء مگر صرف بلنه ده و نداء او آواز دی. څاروي ته چې ته آواز کې خر ته ودرېږه نو آواز دی اوري خو په دې پوهېږي نه. دین شریعت قرآن چې ته بیانې نو غیر مسلم اوري خو پوهېږي پې نه. صمون دوی کاڼه دي بکمن دوی چاړاګان دي عمیون ړانده دي. نو کافران نه ړانده دي او نه کاڼه دي خو معنا دا غوږ سترګې چې الله څه دپاره پیدا کړي دي هغه کې دوی استعمال نه کړه نو دا وجود په شان د عدم دی. وهم لا یعقلون پس دوی نه پوهېږي. یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان ولو کلوا خورئ من طیبات ما د پاکو هغو نه رزقناکم چې ما تاسو ته رزق درکړی. واشکروا لله شکر باسي الله دپاره ان کنتم که یې تاسو ایاهو الله دپاره تعبدون عبادت کوونکي. انما حرم بشک حرام کړی الله پاک علیکم المیتة په تاسو مرداره. ستا خپل سیز دی هغه بغیر د حلالې نه مړ شو دا مرداره ده. والدم وینا مراد د وینې نه دم مسفوح ده چې سړی څاروی چرګوټی حلال کړي او دا کومه وینه چې بهیږي دې ته دم مسفوح وایي دا حرامه ده، دا پلیته ام ده. په خلاف د هغې نه چې دم مسفوح نه وي څاروی حلال شو وینه ترې نه وبهېدله وروستو چې مثال دا غوښه ته پرې کوې هډوکې ماتوې او د هغې نه کم دا سرخي پکې ده دا پلیته نه ده، حرامه ام نه ده. نو چې پلیته نه ده قصاب غوښې باندې تبر راچوي تا ته دغه دارې وشوې کپړه پلیتهیي نه. اوس که بدنما ښکاري تی اینځي نو پروا نه کوي خو پلیته نه ده. تا ته دارې وشوې پلیته نه ده. قصاب نه دې غوښه راوړه بغیر د اینځلو نه کټوې ته اچې په دې کې خو د وینې آثار دي چې دا پلیت دي نه. پلیته هغې چې مسبوح وي دا مسبوح ده نه. نو دا بغیر د اینځلو نه پخوی شي که اینځي خو بهتره ده خو که بغیر د اینځلو نه پخه شوله چرګوټی دې حلال کو دم ترې نه وبهېدو بیا دې پوټي پوټي کو بغیر د اینځلو پخوې جایز ده. ټوک ټوک کوي د هغې نه کمې دارې وشولې نو دا ساس کې د دې وینې دا پلیت نه دي دا مسبوح پلیت وي. کوم څیز چې حرام دی په خپل استعمال منه دی
سبب د استعمال کېدل منئ، سبب د استعمال به منئ. دمې مسفوح دی، کوم ځای کې څاروی حلال شه، تا ورته لوښی ونیو، هغه وینه دې راوړه، یاره جي دا خپل سپي له وړم، نه یې وړلی. ته چې کوم دی دم مسفوح حرام، په خپله به استعمال نه کې، سبب د استعمال به نه ګرځي. او که هلته وینه پرته او سپی ځي سټي سټي به، خو ته به وله نه راوړې، دا سبب د استعمال دی. ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر، خنزیر ټول حرام دی، خو څاروی دی، په څاروي کې بهترین څیز غوښې نو. وما هغه اوهل به چې په دې اواز پورته کړی شي لغیر الله د پاره د تقرب د غیر الله. اواز پورته کېدل په څیز باندې دوه شقه وي، یو ته اواز پورته کېدل عرفي وي، دویم ته اواز پورته کېدل تقربي وي. اواز پورته کېدل عرفي، په لار کې ګډ روان دی، دا د زیات ګډ دی، دا حرام دی نه، دا چې کوم د پلانکي غوا ده، دا د پلانکي اوښ دی، دا عرفي اوازونه یي، په دې څیز حرامېږي نه. دویم تقربي، کم چې سیز تو اخلی د چا په نوم یې ومنې، دا چې کوم د پلانکي بت، ولو که دا اولیا دي، دا د کاکا صاحب په نوم، دا الهلوم د پیر بابا په نوم، محترم خلک دي، پاک خلک دي، خو لیکن خدایان خو نه دي. نه چې خدایان نه دي، نو په دې وجه د هغې په نوم باندې نامزد کول، دې ته ویلی شي تقرب د غیر الله. ما احل به، هغه چې په اواز پورته کړی شي لغیر الله د پاره د تقرب، چې ځان پې هغه ته نږدې کې، دا رانه په دې خوشحاله شي، نو اوس چیز حرام. بیا تفسیر عزیزي لیکلی دي، په داسې عقیده باندې چې ته بل ته ځان مقرب کې، دا سړی مشرک دی، او چې هر کله مشرک شوې نکاح دې ختمه شوله، ځکه ښځه دې مسلمانه ده، د مسلمان د کافر سره نکاح نه کېږي، او دا چیز حرام دی، دا نه حلالېږي. چې یو ځل حلال شو په داسې شکل، دا بالکل مرداره ده، د سره خوراک مره دی. البته که دی جمدی د چا په نوم یې ومنې، ګډ دی، چیلی دی، چرګوټی دی، د چا په نوم دې ومنو، بیا وروستو خبر شي کار مې غلط کړی، توبه توبه به وباسي، د خپل کار نه به رجوع وکړي. اوس یې که حلالې د الله په نوم، بیا ټیک ده، دا د مسله. اوس وړاندې یو څیز سړی حلالوي د الله په نوم باندې، ثواب یې چاته بخي، هغې اسمه نه نشته. یا مثال په طور بعضې نوجوانان ګډ چیلی روان کړو، زو چې کوم دی په پیر بابا کې به دا خورو، دا د پیر بابا په نوم نه دی، دا خو دوی خپل چکر لګوي. یا به دا زو چې کوم دی په کاکا صاحب کې بیا خورو، نو دا خپل چکر لګوي، چې د هغه په نوم یې حلالې، نو بیا معنا دی. امانې د طور هغه څوک چې محتاج شو غیر باغ ولا عاد، دا دوه ټکي رال، باغې د بغاوت نه دی، عدوه تجاوز ته وی. امام شافعي رحمه الله معنا داسې کوي، هغه څوک چې د مردارې ته محتاج شو، نو خوړی شي، خو غیر باغ نه به دی باغي په اسلامي حکومت، د اسلامي حکومت نه باغي وي، داسې کس دپاره هغه حلال نه وي. ولا عاد، انی عادي بالمعصیه، د ګناه دپاره روان نه یې. نو چې کم سړی د ګناه په سفر روان دی، اسلامي حکومت نه باغي دی، داسې کس دپاره حرام سیز استرار په صورت کې نه حلالېږي. او د سفر چې څومره مراعات دی، امام شافعي صاحب نه مني. ولا یو سړی چې کم دی روان دی، ریوند ته ځي، خو څه دپاره ځي؟ د خلکو نه جیبونه وهم، حرم ته روان دی، عمره کوي نه، جي د خلکو نه بغلا کوم. دا سړی چې روان دی، نو په لار کې مسافر دپاره روجه نه نیول جایز دي. نو اوس دی روجه پرېږدي، نه خیر ده وایي نه. قرآن وایي چې ولا عادل، ته به متعدي په معصیت نه، ته خو ګناه دپاره روانې، په تا باندې روجه دقسې فرض ده لکه څنګه چې په کور کې ناست دی. مسافر چې رواني، په هغې 4 رکعته په ځای 2 رکعته دي. دا سړی چې روان دی حرم ته د غلا دپاره، یا بل خوا روان دی د بلې ګناه دپاره، دی 2 رکعته کوی شي؟ شافعي صاحب وایي نه، نه شي کولی. رخصت هغه چا دپاره میلو وي چې غیر باغن، دی به بغاوت نه کوي په اسلامي حکومت، ولا عادن، دی به تجاوز زیاتی نه کوي د ګناه په وجه، نو هغه د ګناهګار دپاره رخصتونه نه مني. دا د هغه خپل اجتهاد دی. امام ابو حنیفه رحمه الله مني، هغه د آیت داسې معنا نه کوي، هغه دا معنا کوي یو سړی محتاج شو غیر باغ فی اللذت ولا عاد فی الحدود. معنا دا ده ته اوس چې کوم دی رواني او په دې سفر کې ستا د ولږې خطره شوله، حرام سیز میلاویږي، نو 2 صورت دي. یو دا چې دومره سیز اخري چې مړ نشي،
نو په یو پاو ستا کار کیږي پاو دې وخوړه مرداره د مرګ نه بچ شوې د پاو نه اخوا چې خورې دا تلذذ دی لذت حاصلول دی اسم د مرګ نه بچ شوی دویم ټکی دا دی چې دلته خو ته د ولږې مرې حرام دی وخوړو یره چې مردان ته چې ورسېږم هلته بیا ما ته حلال سیز میلاویږي نو ته به دونه خورې چې مړ نشي یو پاو نو غیر باغین نه به یې زیاتې کوونکې په تلذذ کې نه 2 پاو به نه خورې ولا عادن نه به د حد نه اخوتونکې حرام اخره چې پولې ته ورسېږي دونه به نه خورې چې د مردان نه پې اخوا ځان واړی بس هغې پورې په ځان ورسوه امام ابو حنیفه دا معنا کوي چې کله دا معنا دې وکړه اوس د سفر رخصت نو امام صاحب عام وي که ته د نیکۍ دپاره روان او که د ګناه دپاره روان خو د سفر رخصت غونډو دپاره میلاو دی فلا اسم علیه نشته گناه پده ان الله بشک الله غفور رحیم بخون که مهربان ده ان الذین بشک ها کسان یکتمون چې دوی پټی ما انزل الله هغه چې الله نازل کړي من الکتاب د کتابنا ویشترون به دی اخلی پدې سره ثمنا قلیلا پیسې د دنیا لګي اولئک دا کسان ما یاکلون دی ناچی فی بطونهم په خپلو خېټو کې الا النار مگر اور اچي ولا یکلمهم الله دی سره به خبر نه کوي الله پاک یوم القیامت په ورځ د قیامت ولا یزکیهم نه بدوی پاک کی کمو خلکو چې دا حرام خوړلی دي الله فرمایي ما یاکلون فی بطونهم الا النار په خېټه کې خو څوک اور نه اچوي د خو حرام خوړه چې کم دی کیلي دی او مڼې دی او تیکي دی او چرګان ګډانې خوړلی دي خو انجام اور دی چې انجام اور دی ته خیال مه کوه چې ما تیکي وخوړې د اور سرکاوټې د خېټې ته اچولی دي ورسره الله فرمایي لا یکلمهم الله دی سره الله خبرې نه کوي او دا خو قرآن کې ذکر دی فوربک لنسألنهم الله په ذات مې د قسم زه به تپوس دې کوم ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین د دې قومونو نه به هم تپوس کوم د انبیاو نه به هم تپوس کوم لهذا ویلی شو ولا یکلمهم الله کلام شفقت الله د شفقت خبرې ورسره کوي او چې کوم ځای کې خبرې دغه د توبیخ دي ولا یزکیهم او نه به دوی پاک کی فکر کوه مسئلې ته جنت ته پلید خلک نشي تللی ښه جنت ته به پاک خلک ځي اوس چې په چا کې احتمال د پاکۍ دی هغه به پاک کی بیا به ځي او چې په چا کې احتمال د پاکۍ نشته نو چې پاکیږي نو دی تلی نشي دنیا کې چې سیز ګنده شي پاکیږي په اوبو باندې اخرت کې چې سیز ګندی په اوبو نه پاکي په اور پاکیږي مسلمان داغه مثال داسې دی چې دا سپینه کپړه ده دی مسلمان نه ګناه شوې ده په دې کپړه باندې ګندګي پریوتې ده نو دا ګندګي چې په کپړه پریوځي دنیا کې دا پاکیږي په اوبو اخرت کې په اوبو نه پاکیږي دا مسلمانو ګندګي په پرته ده دا به پاکیږي په اور باندې ویرېږه جهنم ته چې دا ګند ترنه وسوځېږي نو هلته ترنه ګن وسوځي کپړه سپینه پاکه شي دی پاک شه اوس راځه جنت ته په خلاف د کافر او د مشرک نه د کافر او د مشرک مثال داسې دی لکه د انسان ډک او د سماته دی تمام ګن دی نو چې دی هلته ګن ته رالی په قیامت کې هلته چې کوم دی د ګن د سره د صفایي احتمال نشته داسې څوک کوی شي چې د انسان ډک او د سماتې ته پیپ ونیسي یره چې لږې اینځمه چې صفا شي دا دنیا کې نه په اوبو پاکیږي او د آخرت کې نه په جهنم اور پاکیږي بس دی همیشه پروت دی نو ولا یزکیهم دا معنا ده چې کم کې احتمال د پاکۍ د جو پاک شي راشي او چې کم نه پاکیږي هغه پروت دی نو ولهم دوی دپاره عذاب علیم عذاب دردناک دی اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة چې دوی واغستله ګمراهي بالهدى په بدل د هدایت کې والعذاب ویغستو عذاب بالمغفرت په مقابل د بخښنې کې ګمراهي څنګه واغسته اوله پاره کې مې ته وضاحت کوم فما اصبرهم پس شي صبر ورکړه دوی لره علی النار په اور ذالک دا بان الله بشک الله پاک نزل الکتاب نازل کړی دی کتاب بالحق په حق سره وان الذين اختلفوا بشک هغه کسان چې هغوی اختلاف کوي په کتاب کې لفی شقاق بعید خامخا دي دوی په اختلاف کې لرې د حق نه لیس البر ان تولوا وجوهکم تحویل قبله یو بنیادی مسله وه کم چې دا په نسخ کې عمراله مختلف اعتراضونه په اوم شوي وو یوه خبره منځ ته ناشنا راشي نو هغه د بحث محور شي هر سړی پکې لګی او لګی او لګی نو الله فرمایي تحویل قبله مسله خو راله خو تاسو یوازې دې پسې مه ورپسې کېږئ د نیکۍ نور کارونه دي
د دې نه وړاندې دې ته ابواب البر ورته وایي د نیکۍ کارونه. نو ابواب البر بس دا تقریبا نیمه سپاره ابواب البر به رواني. په دې آیت کې ابواب البر ذکر کېږي اجمالا، بیا مخکې تفصیل یو حکم تفصیل. نو لیس البر نه د نیکي ان تولو چې تاسو وګرځوئ وجوهکم خپل مخونه قبل المشرق والمغرب طرف د مشرق او د مغرب ته. یوازې نیکي خو په دې کې رابنده نه ده. نو لیس البر د مشرق او مغرب ته مخ کول دا خو نیکي دا. نو څنګه الله وی لیس البر؟ نو ته به ورته ټکي راوباسي لیس البر کاملا. کامله خو یوازې دا نه چې دغه یوه خبره دې راغستې او نور دې پرېښي، دا څه کامله خو نه ده. یا لیس البر منحصرا، نیکي ګوره په دې کې رابنده نه ده چې صرف مشرق او مغرب ته مخ کې. ولکن البر د نیکۍ کارونه نور مو پیژنه. لکن البر لیکن نیکي من آمن بالله هغه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې، دا د نیکۍ هغه ابواب دي. په دې باندې نحوي اشکال دی. لکن البر دا اسم د لکن نه دی، من آمن دی خبر دی، او قانون دی چې خبر حملی په اسم باندې، دلته حمل نه صحیح کېږي. وجه دا ده چې بر دا مصدر دی، وصف دی. من آمن دا ذات مع الوصف دی، حمل د ذات مع الوصف راځي په وصف باندې، دا ناروا ده، حمل نه دی صحیح. نه د دې مختلف جوابات. اولا تعبیر وکړه په جانب د اسم کې، ولکن البر مضاف ته راوباسه، ولکن ذل بر، لیکن ذل بر خاوند د نیکۍ من آمن هغه څوک چې ایمان راوړي، هغه هم ذات مع الوصف، دا هم ذات مع الوصف. دویم بر مصدر دی، کله مبني للفاعل کله مبني للمفعول، دلته مبني للفاعل دی. ولکن البار بر په معنا د بار، لیکن البار لیکن نیک انسان، من آمن هغه څوک چې ایمان راوړي بالله په الله باندې، بار ذات مع الوصف، من آمن ذات مع الوصف. دریم دا من چې کوم دی دلته ورته مضاف راوباسه، ولکن البر لیکن نیکی، بر من آمن، بر من آمن، نو دا ورته مضاف راوباسه. نو التم وصف دلتم وصف، ولکن البر بر من آمن. څلورم مسله د تشبیه دا د ایمان ده، ایمان ورته راوباسه، ولکن البر لیکن نیکی، ایمان من آمن بالله، ایمان من آمن بالله. نیکی څه شی دی؟ ایمان نیکی ده. نو بر وصف دی، ایمان هم وصف دی. بر ایمان من آمن، ایمان د هغه چا چې هغه ایمان راوړي په الله باندې. ابوابو د بر کې یو ایمان دی په الله. دویم والیوم الاخر په ورځ د آخرت، دا ایمانیات دي. والملائکه او په فرشتو باندې، والکتاب په کتابونو، والنبیین په انبیاو، دا ایمانیات دي. دلته چې کوم دی 5 ذکر دي، ارکان د ایمان دی ته و ارکان ورته وایي. وآت المال دی ورکي مال علی حبه، دا هی ضمیر چاته راځي دی؟ 3 احتمال دي جی. یا هی ضمیر راځي دی الله ته، وآت المال ورکي مال علی حبه، محبت د الله سره، الله سره مینه د نو ځکه مال ورکي. مال د انسان محبوب سیز دی، دا څوک چاله ورکي، خو په چا چې د الله مینه غالب وي نو دی مال ورکي. دویم دا ضمیر راځي کا د مال ته، وآت المال دی ورکي مال علی حبه، سره د محبت د مال نه. د مال سره مینه شته خو بیا یې ورکي، مال سره ډیره مینه د هر سړي ته خپل مال ګران دی خو بیا یې ورکي. دریم ای ضمیر راځي کا ایتا ته، په آتا کې پروت دی. آتا چې کوم د ماضي صیغه ده په دې کې مصدر د ایتا پروت دی، هغه ته راځي کا. وآت المال ورکي مال علی حبه، سره د محبت د اعطانا، جی دا ورکړی خوښه ده. دله دا خوند ورکوي چې دا مال تقسیموي او خلک یې اخلي، دا وله خوند ورکوي. چاله ورکوي ذوی القربا، خپلو خپلوانو ته، والیتامه یتیمانانو ته، والمساکین مسکینانو ته، وبن السبیل او مسافرو ته. ابن دا ابن ټکی دی که نه، دا چې ذوی العقلو ته مضاف شي نو معنا د زوی. اب ذوی العقلو ته مضاف شي معنا د پلار، او چې د اب او د ابن اضافت ذوی العقلو ته نه غیر ذی العقلی، هلته بیا پلار او زوی نه ګوره، هلته بیا معنا د صاحب. نو ابن السبیل صاحب السبیل، ابن السبیل صاحب السبیل. نو تاسو وایي ابا حنیفه، ولې ابا حنیفه؟ حنیفه صدور خو نه وه. ابا حنیفه څه معنا؟ صاحب الملة الحنفیه،
صاحب الملت الحنفیه د پاک ملت صاحب دی. اب ابن چې دا غیر ذی العقل ته مضاف الته معنا د صاحب، چې ذی العقل ته مضاف شي الته به معنا پلار او زوی وي. والسائلین او سوالګرو ته فی الرقاب او په سټونو کې، سټونو نه مراد یا غلامان دي ته پیسې ورکړي چې غلام آزاد شي، یا د سټ نه مراد قرضدار دی. په یو سړي باندې قرضونه دي نو ټوله پیسې ورکړي چې هغه خپل قرضونه ادا کړي نو سټ یې آزاد کړ. واقام الصلاة او قائمي منځ وآت زکات ورکوي زکات والموفون پورواله کوي بعهدهم په خپلو وعدو اذا عاهدوا کله چې دوی وعده وکړي والصابرین صبر کوونکي دي فی البأساء په تکلیفونو کې والضراء په ضررونو کې. د دوه منځ کې فرق دا دی، بأساء تکلیف مالیه ته وایي، ضراء تکلیف بدني ته وایي. خاص کر صبر کوونکي دي فی البأساء تکلیف د مال کې، مال ته نقصان ورسېد صبر کوي، والضراء په ضرر د بدن کې، بدن ته تکلیف ورسیږي. وحین البأس او خاص کر په وخت د جنگ کې. اولئک الذین دا هغه کسان دي صدقو چې دا رښتونی دي په خپل ایمان کې، و اولئک دا کسان هم المتقون ام دوی پرهیزګاران دي. یا ایها الذین آمنوا دا اجمال د بیرو، اوس تفصیل د ابواب د بیر دی ته وایي. یو چې کوم د حکم ذکر کیږي دغه د بیر د پاره تفصیلات دي. لومبنی حکم ذکر کیږي د قصاص. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان ولو کتب علیکم القصاص، پرس کړی شوی دی په تاسو باندې قصاص بدل اغستل فی القتلا په وجلې شو کې. یو کس د نه مړ شو بدل اغستې شي، هغه بدل څنګه دی؟ الحر بالحر آزاد کس قتلوي شي مقابل د آزاد کې، والعبد غلام قتلوي شي بالعبد مقابل د غلام کې، والانثى خزه قتلوي شي بالانثى مقابل د خزي کې. اوس کچری حر سړی حر وجلې دی او غلام وجلې دی او خزه وجلې، دلته خو خبره واضحه ده، قصاص متفق دی چې اغستې شي. او که چېرته الټه شوي، یو سړی لګېدلی ښځه یې وجلې ده یا لګېدلی غلام یې وجلی دی، آیا په دې کې قصاص شته؟ یعنې اوس دا مسله دلته نشته. نو چې نشته نو امام شافعي رحمه الله اجتهاد وایي نه، الله مقابل کې ذکر کړي دي. نو چې مقابل کې ذکر کړي دي نو کبل د مړ که قصاص مالا دیت به ورکه کنه، دیت به ورکي، نو هغه تقابل ته ګوري. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي نه، یوازې دلته خو به نه ګورو بل نورو ځای ته به وګورو. لاړ شو چې مخکې بل صورت شپږمې پارې ته. وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. آلته الله ذکر کوي په دې باندې حکم نفس د نفس مقابل دی، او چې کوم حکم قرآن نقل کی او رد پیونه کی دا زمون شریعت دی. زمون شریعت دا دی چې نفس مقابل د نفس کې دی. که تا سړی وجلی او قتل عمد وي ستا قصاص، که ښځه دی وجلی قصاص، غلام دی وجلی قصاص، ښځې سړی وجلی قصاص، نفس په نفس کې دی. قرآن هلته داسې ویلی دی. ښه حدیث ته راشو، نبی کریم علیه السلام فرمایلی دي مسلمانانو په خپل منځ کې تتکافؤ دماؤهم د مسلمانانو ویری برابر دي. ابو داود کې دا روایت دی او سره نور احکام سره یو ځای دي، مختلف احکام پیغمبر ذکر کړي دي. دا حکم یو پکې حکم دا دی تتکافؤ دماؤهم، وینې برابر دي. نو چې وینې برابر دي، سړي ښځه وجلې ده، ښځې سړی وجلی دی، لہذا قصاص دی. دا چې کوم دی حدیث نه مسله شوه. دلته چې راشو آیت کریمې ته، نو قاضي بیضاوي اگر چې شافعي مسلک دی خو هغه فرمایي دلته د شوافیو مسلک کمزور دی، احناف مسلک مضبوط دی. وجه دا ذکر کوي چې ټیک د شوافیو دا مسلک دی چې مثال په طور کم سیز رالی په تقابل کې هغه مني، خو لیکن چې کله د تقابل دپاره څه فایده نه بیا مخالف نه مني. دلته تقابل دپاره هغه فرمایي پیدا ده، هغه پیدا د اسلام نه وړاندې په خلکو کې ظلمونه و. د یوې کورنۍ ښځه ولګېده او چېرته سړي سره جګړه ده او سړی یې مړ کړو. اوس به هغه سړي ورسو دا ښځه نه وجله چې زموږ سړی ښځې وجلی دی، هغوی به د دې کور سرکرده سړی وجو، یا د یوې کور ښځه د بلې ښځې سره وجنګېده، یوې ښځې بله ښځه مړه کړه. دا کومه ښځه چې مړه ده هغوی به دا ښځه نه وجله، نه جي زموږ به ترې سړی وجنو. د دوی دا ظلمونه کول.
چې ظلمونه کول نو اسلام هغه ظلم بند کړ. فرمایي چې ښځې وجنګېدې، ښځې مړه کړې، حقه ښځه مړه کړه. غلامان جنګېدلي دي، یو غلام لګېدلی بلې وجلې، حقه غلام پې مړ کړه. دغه ظلم یې بند کړو. خو د دې دا مقصد نه دی چې ګینې ته د ښځې او د سړي منځ کې به قصاص نه جاري کېږي، د غلام او د حر په منځ کې به قصاص نه جاري کېږي. نه جي هلته هم چلیږي. بیا الحر بالحر، بیا قتل عمد کې هغه طریقه دی چې اولا قصاص وي، خو که چېرې ورثه د مقتول قصاص نه اخلي، دوه لارې وله نورې دي. عفوه کې پرېږده، د هغې سره جوړه کې مصالحت، پیسې اخلي، نو هم صحیح ده. دا دوه لارې بیا نورې دي. فمن عفی له، هغه څوک چې هغه ته معافي وکړی شي، من اخیه، د رور د ده نه، د هغه د رور نه چې مثال کم سړی مړ دی، هغې ورته معافي وکړه. شیء د څه شی، فاتباع، تابعداري د بالمعروف، په ښې طریقې سره، په څه دې جوړه کړې به تاله درکړي. و اداء الیه، ادا کول دی باحسان، په ښې طریقې سره. ذلک تخفیف، دا سپکوالی دی، من ربکم، طرفه د رب ستاسو نه. سپکوالی دا دی چې ګوره تا ته قصاص مسله هم راله، د عفو مسله هم راله، د مصالحت مسله هم راله، په خلاف د دې چې پخوا خو صرف قصاص و. ورحمت، نو دا رحمت دی. فمن اعتدى، چا چې زیاتی وکړو، بعد ذلک، پس د دې نه چې یو ځل دې ورسره جوړه وکړه، یو ځل دې معاف کړو، بې وروسته قتلې، نو فله عذاب علیم، د دپاره عذاب دی دردناک. ولکم، ستاسو دپاره، فی القصاص، په دې قصاص او بدل اخیستلو کې، حیاتون، ژوند دی. ژوند دی په دې معنی چې ده ته پته وي چې زه دی وجنم، ما پې خلک وجني، ته هغه نه وجنې، لازمي ده چې ته به هم نه مرې. نو یا اولی الالباب، ای خاوندانو د عقل. الباب د لب جمع ده، لب مغز ته وي. بادام یو غټ څیز وي، غوز یو غټ څیز وي، په منځ کې مغز وي، نو چې بادام کې مغز یې هغه بادام دی. په غوز کې چې دننه مغز یو څښا شوی نه دی، نه دا غوز دی. انسان هغه انسان دی چې په ده کې مازغه دي، چې مازغه پکې نه، هسې ستنه ولاړه ده. نو ځکه الله فرمایي خاوند د عقل چې عقل در پکې دی. نو لعلکم، دې دپاره، تتقون چې تاسو ځان وساتئ د دې قتل نه. کتب علیکم، فرض دي په تاسو، اذا حضر احدکم الموت. دلته یو تحقیق لفظي دی او دویم تحقیق معنوي دی. تحقیق لفظي دا دی چې کتبه صیغه د فعل ماضي ده، او الوصیتو دا ولا فاعل دی، دا ولا فاعل دی. اشکال دا دی چې کتبه صیغه د مذکر ده او الوصیتو دا خو مؤنث دی. بیا خو پکار دا و چې کتبت الوصیتو، کتبت الوصیتو. د دې نه جواب په څو طریقو سره کوي. اولا جی وصیت مصدر دی، او مصدر داسې ټکی چې په دې کې افراد، تثنیت، جمعیت، تذکیر، تانیث دا پکې برابر. نو چې برابر شول، کتبم ویلی شي، کتبتم ویلی شي. دویم دلته وصیت مصدر دی، دا په معنا د ایصا سره دی، ایصا سره. نو کتبه الایصاء، اوس مذکر شو، کتبه الایصاء، وصیت فرض دی. دریم جواب، کله چې فاعل دا مؤنث غیر حقیقي راشي، فاعل راغلی دی مؤنث غیر حقیقي وي، او د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله راشي، هلته بیا تذکیر، تانیث د فعل دواړه جایز وي. فاعل مؤنث غیر حقیقي وي، الوصیه مؤنث غیر حقیقي، او د فعل او د فاعل په منځ کې فاصله هم راشي. دلته فاصله ده، اذا حضر احد، د بیا هلته تذکیر، تانیث دواړه جایز وي. نو کتبه الوصیتو، کتبت الوصیتو، دواړه جایز دي. دو تحقیق لفظي. دویم د تحقیق معنوي، الله فرمایي چې کوم یو سړی مړ کیږي نو دی به وصیت کوي د مور پلار دپاره، د اقرباو دپاره. دا هغه آیت دی چې متأخرین حضرات، جمهور متأخرین دی ورته منسوخ وي، او شاه ولی الله صاحب چې کوم 15 آیاتونو ته منسوخ وي، په هغه کې یو آیت دو دې ته منسوخ وي. ناسخ د دې دپاره سورت نساء آیاتونه دي. سورت نساء کې د مور پلار حصې مقررې دي، د اقرباو حصې مقررې دي، نه چې هلته تقرر رالی دا منسوخ. الله تقرر وکړو نو ستا تقرر ته سپرې نه ښودل، دا به ناسخ وي. داسې مه وایه چې ناسخ ولا پیغمبر حدیث دی چې
ان الله اعطى لكل ذي حق حقه الا لا وصیت لوارث. هغه حدیث دی، دا آیت کریمه ده، خبر واحد دی، هغه نه منسوخ کیږي. او هغه آیت د سورۃ نساء هغه ول ناسخ دی، الله له حصے ورکړي دي، نو بیا دا منسوخ عام حضرت دا معنا کوي. نو دوی فرمایي کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، چې حاضر شي او تاسو ته مرګ، ان ترک کده پرې خود خیرا سمال، الوصیت پرز د وصیت الوالدین د پاره د مور او پلار والاقربین د پاره د خپل خپلوان بالمعروف په خې طریقې سره. عام حضرت ته منسوخ وي، زمون شیخ محترم هغه به منسوخ کوا، دې سره یو قید راو باسه، بس خبره بروغش. نو پرز د وصیت پچان صد پر للوالدین الکافرین، د کافر مور او پلار وراثت د بچی نه نه. نو چې هر کله مور پلار کافر وي دغه وراثت حصہ نشته، کته وصیت کینو کولای شي. دلته والا والدین کافران، آلته چې ذکر دی والدین مسلمانان ذکر دی، نو وای وصیت للوالدین الکافرین والاقربین الکافرین. کم چې ستا رشتہ دار کافر دی، صله رحمه په بنیاد د وصیت کې نو کا. حقا دا لایق ده علی المتقین، په پرهیزګارانو. فمن بدله، چا چې بدل کو دا وصیت بعد ما سمعه، پس دا غنه چې دا واورید. یو سړی مړ کېدو، تا ته وصیت وکړو او ته هغه بدلې، فانما اسمه، بشک د دې ګناه علی الذین، په هغه کسانو د یبدلونه چې دا بدلې. ان الله، بشک الله سمیع علیم، اوریدونکی دی او پوه دی. فمن خاف، هغه څوک چې یریږي من موسین د وصیت کوونکي نه، جنفن د میلان. دوه مطلب د دې ذکر کویش. یو مطلب دا دی چې یو سړی مړ کېږي، د هغې خپل خپلوان رشتې دار رال، خو د خپلوانو ته پته ده چې زموږ دا سړی مړ کېږي خو داسې سم ژوند نه دی تېر کړی، ښه په ژوند کې هم تمامې خبرې کږې کړي دي، چېرته سمه خبره نه ده کړې. اوس چې مړ کېږي نو اوس به داسې بکواس کوي چې بچو ته او کورنۍ ته به غم پرېږدي. دی به وایي یاره په پلان کې مې ګوره بچو 1,00,000 روپۍ دي، په پلان کې څه دا پټی زما دی، ښه دا پلان کې دا کور زما دی. داسې دقه شان دی چې کوم دی په خپله مونږ کتلي داسې جوړو کې تلي، داسې جوړو کې تلي چې بابا مړ کېده داسې وصیتونه کړي دي که نه. نو دا ناس کسان دوی دپاره پکار دي چې اصلاح یې وکړي. بابا جي، اجي صاحب، کاکا ګوره دنیا الله موږ له څو ورځې ژوند را کړی که نه، اوس هسې هم که روان یو، الله مخې ته به ځو. په دې وخت کې چې کوم دی الله نه ویریږو، توبه هم وباسو، او چې کوم صحیح خبرې حقه وکړو، دا ته له اصلاح کې چې هسې نه غلطه خبره وکړي، وایي ښه کار دی وکړو. دویم، په کمره کې تاسو ناست دي او دا سړی مړ کېږي، دی وایي چې کوم دی دا پلانکي سره چې کوم 10 جریبه ځمکه دا زما ده، ښه نو په دې کلي کې ته م اوسېږه او زه م اوسېږم، دا 10 جریبه نه ستا پلار خوړلې وه نه تا خوړل، دانې په پوله ورغلی، اوس چې مړ کېږي نو څنګه ستا شوله، څنګه ستا شوله؟ یره چې دا پلانکي چې کوم دکان دی که نه، دې میګامټ کې غونډې پیسې زما دي، ښه نو په دې کلي کې ته م اوسېږي هغه م اوسېږي، یو بل سره مو رشته ده، یو بل ډېر ښه پېژنئ. مونږ خو چې تا را سره 50 کاله 60 کاله ژوند تېر کړی، تا خو د ساګو نه بل څه نه خوړل، دغه خوارپړق وي نو په میګامټ کې ستا لکونه پیسې د کوم ځای نه رالې. اینې ته په دې پوهېږي چې دا سړی غلطه خبره کوي، نو چې ده څه بکواس کړی دی بهر ته هغه وایي چې که دا خبره خلکو ته کوم خلک په جنګ اوړي، شر پیدا کېږي، نو ته په دې کې اصلاح وکړې د ځان نه. مقصود ستا اصلاح وي، مقصود ستا وصیت پټول نه جایز ده. او اسما یا د ګناه نه، فاصلح بینهم، اصلاح یې وکړه، فلا اسم علیه، نشته ګناه په ده. ان الله، بېشک الله غفور رحیم، بخونکی مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کړی شوي دي په تاسو باندې روژې، کما کتب، لکه څنګه چې فرض کړی شوي وي علی الذین، په هغه کسانو من قبلکم چې ستاسو نه مخکې وو. ابتدا کې چې کوم دی د روژو مختلف صورتونو، هره میاشت کې به 3 ورځې روژې وي، ورسره د عاشورې روژه به وه. بیا نبی کریم علیه السلام مدینې منورې ته رالی، یو کال داسې تیر شو. دویم کال باندې د روژې نه دا مخکې میاشت چې کومې شعبان، اوسنی شعبان شروع دی، په دې شعبان میاشت کې الله دا حکم راولېږو. نو په دویمه هجری باندې د شعبان په میاشت کې رمضان روژې فرض شولې، او دا مخکینی چې کوم مثال په طور درې هغې فرضیت ختم شو، نفلیت یې شته او فرضیت یې ختم شو. الله پاک اسانتیا ته اشاره کوي، په مخکینو امتونو هم فرض وي، په تاسو هم فرض دي. نو دونه معلومیږي چې مخکینو امتونو باندې روژې فرض وي،
باقي سونه فرض وي نو دا تعین نشته. نفس فرضیت کې الله تشبیه ورکوي، په هغوی به هم د روجو عبادت فرض کړی او په تاسو هم فرض کړی دی. بیا چا باندې لږي په چا باندې ډېرې وي. فلسفه د روجې دا ده لعلکم دې دپاره تتقون چې تاسو ځان وساتئ د ګناهونو نه. دا د روجې درس دی چې ته د ګناه نه ځان بچ کړې. تا روجه نیولې ده چې په کور کې هر څه پراته دي، خپل مال نه خورې، خپل مال هر څه شتې خو نه خورې، الله نه یارېږې. نو چې روجه اوزي تا سبق زده کړی پردی مال به نه خورې. ګوره د الله حکم دی. همدارنګې روجه ده ستا خپله بیبي ده خواته نشي ورتلی، الله ده ته وایي مه ورځه. نو چې روجه ووتله اوس به د نور نم ځان ساتي، الله وایي مه کوه داسې. دا سبق د تقوا دی. ایاما معدودات دا څو ورځې دي په شمېر. یو خو الله اسانتیا ته اشاره کوله، په مخکینو مې فرض کړې وه. بیا وایي فلسفه تقوا ده. بیا فرمایي خو څو ورځې دي که نه، یا 10 یا یو کم 10. د هغې سره بیا اسانتیا فمن کان منکم هغه څوک چې په تاسو کې مریض وي او علی سفر یا په سفر وي. د مریض دپاره څه داسې ضابطه نه وي ښه چې ګینې پلانکي مرض کې ته روجه خوړی شي او پلانکي کې نشي خوړلی، داسې څه ضابطې دې دپاره نه وي. دې کې به 2 خبرې یو ځای کېږي. یوه خبره بنیادي د مریض ده. دا مریض چې په کم مرض باندې گرفتار دی نو وکتې شي دغه مریض که دا روجه نیسي جی مرض نور سیوا کیږي. دا روجه هغه دپاره مضر ده. دا روجه چې روجه نیسي روجه دار جدی بېهوشه کیږي. اوس دا مریض د روجې طاقت نه لري. نو چې نه لري دې انداز ته ورسېده، دې خوا چې کم دی 2 نمبر ډاکټر صاحب ستا معالج، د هغې سره هم شرطونه. ډاکټر مسلمان عادل حاذق. ډاکټر به مسلمان وي، د کافر خبره معتبر نه ده، هغه دین څه پیژني چې تا ته یې روجې خوره. ورسره دا ډاکټر به عادل وي، مسلمان دی خو فاسق، هغه ځان له روجې نه نیسي، نو ستا په روجو څه کوي. 3 نمبر حاذق. ستا چې کم مرض دی په دې مرض کې سپیشلست ډاکټر کم دی. هسې نه چې ستا مثال په طور مسله د انټي د پوزي وي او ته تلې ارتوپیټک ته، ستا مسله د ارتوپیټک ده او ته تلې چې کم دی خبره سکین ته. د کم مرض چې ستا د هغه سپیشلست نو هغه مسلمان هم دی عادل هم دی په دې مرض پوهېږي هغه وایي یاره دې مرض کې ته مخکې خرابېږي ښه مه نیسه. نو چې ستا او د ډاکټر صاحب خبره دې ته راله مفتي صاحب به ستا د خبرې تابع به تعالی مولي صاحب جواب درکړي مه نیسه. نه په دې کې مولا پتو نشي ورکولی. ډېر مسایل داسې وي د عالم فتوا هغه د بل تابع چې ته څنګه خبره کې عالم به قصې فتوا درکوي، ابه ستا د خبرې تابع عالم داسې فتوا نشي ورکړ. ډېرې خبرې دلته هم دغه مسله ده. عالم تعالی فتوا نشي درکولی چې ته په سر مې درد دی او مولي صاحب ته یې روجه وخوره. څنګه خورې؟ په سر دې درد دی، څومره تکلیف دی تا ته، لاړ شه کم چې مثال په طور د دماغ ډاکټر دی هغه سره مشوره وکړه، یره چې د دماغ خراب دی روجه نیسي بربادېږي. ښه مسلمان عادل حاذق هغوی چې دا فیصله وکړه اوس به مولي صاحب یې وخوره. نو په دې کې مسلې د عالم نه وي، دا تابع چې کوم دی د بل. ډېر مسایل داسې مثال دی بل ته راشو دې وخت کې د ماشومانو پولیو ویکسین دا قصې وي. دلته عالم فتوا نشي درکولی چې دا شی جایز دی او که نه جایز دی او که څنګه دی. عالم چېرته هم فتوا نشي ورکولی، دا به د ډاکټر تابع. ډاکټر چې کوم دی هغه وایي یره چې دا زموږ د بچو علاج دی، دا زموږ د مستقبل د بچو علاج دی، بچی ته نقصان پیدا کیږي، د دې مرضونو دا مخنیوی تدارک دی. او زه به حیثیت مسلمان ډاکټر عادل ویم چې دا د بچی دپاره مفید دی، زموږ د اسلام سره ټکراو نه دی. عالم به پتور کوي جایزون، زه به ستا په خبره پتور کوم، که ته وې دا شی ناروا زه به پتور کوم ناروا. دلته د عالم فتوی سره هېڅ کار نشته. 3 مثال یو څو کاله وړاندې چې د ویکسینو مسلې وې که نه، زه بیمار وم، بیا پېښور کې حیات آباد کې هلته مې یو ډاکټر سره نمبر واغستو، بیا لاړو ملګري را سره مو ماسپښین مازدیګر ناوخته ټیم دی چیک اپ دپاره چې ورلم نو هغه وخت کې به دوی له حکومت فارمونه ورکول هغه به د خم مستقل ډکوو. نو چې زه کېناستم نو څه تپوسونه یې وکړو، نو ما ته وایي تا ویکسین کړي دي؟ نو ما ته چې نه جي ما خو لا فلحال اوسه پورې نه دي کړي. ولې دې نه دي کړي؟ نو ما ته چې زما مصروفیات داسې چې نه یم اوزګار شوی.
بس سار نه دا یو ماسپخیم نه دی چې کوم نو ټیم راته نه میلاو شوی چې لاړ شم هسپتال ته یا ډاکټر سره میلاو شم ویکسین وکړم. ما د دې وجې نه دی کړی. نو ما ته وی چې دا ویکسین کول دا جایز دی که ناجایز، ښه کار دی که بد کار دی؟ ما ورته ډاکټر صاحب زه د ملکند نه راغلی یم، ځان سره مې ګاډی هم راوستی، ګاډی راته بار ولاړ دی، مازدیګر ماښام به زه ځم. غونډه ورځ د ګاډي په ما پسې دیاړي واښوتله. هغه وخت کې اوس به ګرانې 1500 مې تاله پیس درکړی دی. اوس به ته ماله چټم لیکي 10-12-15,000 به راته دوی لیکي، 10-12,000 ستا د دوی شولې، 1500 ستا پیس شو، 5000 د ګاډي کم از کم کرایه ده، زما غونډه ورځ هم برباده. نو چې زه د هغه ځای نه دلته راځم خو زه په دې سیز نه پوهېدلم ځکه تا پسې راتلم. که زه پوهېدلی نو ما دونه مال بدن دا دونه خواري مې ولې کوله. ویکسین چې دا علاج دی، ډاکټر صاحب ته راته ووایه دا علاج دی، انسانانو دپاره فایده ده، زموږ د مسلمانانو دپاره فایده ده. ما ته لاس نیولي ها ماله ویکسین وکړه. قیامت کې به ته الله مخکې جواب ورکې، زه به ستا د خبرې باندې فتوا در کوم جایز ده. که ته وایې چې ویکسین ناروا دی، بدن ته نقصان دی، انسانیت ته نقصان دی، یا زموږ اسلام سره ټکراو دی، زه به فتوا ورکوم ناروا، زه به ستا د خبرې تابع یم. اوس راته ووایه ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب دا شی جایز دی که ناجایز دی، دا شی مفید دی که غیر مفید دی؟ ما ته وایي چې کوم دی ښه داسې پکې ولیکم چې ستا مصروفیات دي. ما ته مصروفیات پرېږدوه، هغې سره بیا ګورو، زه تیار راغلی یم، ها مټ مې ته نیولی، ما له ویکسین وکړه. خو دا راته وایه چې دا انسانیت دپاره مفید دی، علاج دی، ماله وکړه. ماله وکړه چې کوم دی، زه به اعلان کوم چې او ټیک ده. خو قیامت کې به د دې غونډو مسلمانانو د پاکستان د یو بچي به ته ذمهوار یې. ښه چې به دا بولي کومه چې دی مصروف و. نو محترمو هره مسله کې عالم جواب نشي کولی. په خبره چې ځان پوهه کې که نه، زه به ستا د خبرې جواب کوم چې ته څه ویې نو دا زما په غوږونو کې دا سپیکر پروت دی، دا آواز روان دی، دلته ټوله سپیکر لګولی، په بره چت پسې بل کس ولاړ دی، بل کور کې ولاړ دی، په دې سپیکر پسې مونځ کېږي که نه کېږي؟ دلته عالم جواب نشي کولی. دا به جواب ستا د سوال تابع. دا سپیکر چا جوړ کړی؟ انجینیر صاحب. انجینیر صاحب ستا نه تپوس کوو زما د اواز چې په دې سپیکر کې ځي بل خوا، نو زما د اواز یې صرف غټ کړم، اواز زما دی خو صرف غټ یې کوم، او که نه داسې وایي چې ستا اواز نه دی، دا ستا د اواز عکس دی. انجینیر صاحب تا جوړ کړی، ته راته ویوه. که دا وایي چې دا ستا اواز دی، لو سپیکر صرف غټ کړی دی، بلکل لو سپیکر باندې مونځ دی، خو زما اواز دی غټ کړی دی. او که ته وایي انجینیر صاحب چې دا ستا اواز نه دی، ستا د اواز عکس یې ویستی دی، نو چې عکس یې ویستو عکسي اوازونه پسې مونځ نه کېږي، بیا په سپیکر مونځ نه کېږي. اوس دا د انجینیر چې کوم د تابع جواب دی. لکه زمانه وړاندې کې مفتی شفیع رحمه الله مختلفو انجینیرانو ته آلات جدیده هغه یو کتاب دی، د انجینرانو سره رابطې کړي دي. هغه انجینران په خپله شکین شوي دي. څوک وایي دا ستا اواز دی غټ کړی دی، څوک وایي نه جي دا عکسي اواز دی. د دې وجې نه احتیاط دا دی چې په سپیکر مونځ مه کوه. نو زموږ تبلیغیان حضرات نه کوي، ریوڼ کې مکبرین ودرولي که نه، احتیاط په دې کې دی، ځکه چې دا سیز په دې کې انجینیر ماله صحیح جواب نه راکوي چې دا زما اواز دی که زما د اواز عکس دی. که ده ماله یقینا یو جواب راکړو زه به په هغې فتوا ورکوم، خو هغه ماله یقینا جواب نشي راکولی، نو زموږ فتوا هم د هغې پسې موقوف ده. نو بهر کې داسې خبرې وي چې کله جواب دا تابع وي د بل د مرض مسله مو ته ذکر کوله. او علا سفر یا په سفر وي، سفر چې کوم دی د 48 میل، دو خبرې په سفر کې دا لازمي وي. یو مقدار د سفر، د اراده کړې د سفر 48 میل شرعي. پاکستان کې شرعي میل د دې نه جوړېږي 54 کیلومتر، د دې نه جوړېږي 78. نو تا اراده کړې چې 78 کیلومتر د مزل کوي. دویم شرط د خپل علاقې نه بیل شولې، د خپل علاقې نه بیل شي اوتې. دا دو شرطونه چې راشي اوس تا د پر رخصت میلاو شو، د 4 رکعاتو په ځای 2 کولی شي، که روژه نه نیسي ستا طبیعت دی، بیا نور جزیات په فقه کې شته ګوره. نو فعدة بیا شمېر دی من ایام اخر د نورو ورځو نه، وعلى الذین 3 مطلب ویلی شي د دې ځای.
یو دا چې ابتدا کې دا خبره جایز وه که سړی روژې نیسي نو هم ټیک ده او که روژه نه نیسي د هغې په ځای فدیه ورکوي نو هم ټیک ده. نو بیا دا حکم منسوخ شوی دی. هغه مخکې را روان دی فلیصم روژه ونیسه. نو چې کوم سړی روژه نیوی شي دا فدیه نشي ورکولی. دویم وعلی الذین او هغه کسان یطیقون منه لا یطیقون چې طاقت د روژو نه لري، بوډا دی طاقت د روژو نه لري، فدیتون په د فدیه ده. دریم وعلی الذین او په هغه کسان یطیقونه اطواق یطیق باب افعال دی، دا حمزه پکې د پاره د سلب ماخذ ده. سولب طاقته داسې کس چې داغه طاقت ختم شوی دی، دا انتهایی بوډا دی، انتهایی بوډۍ د طاقت ختم شوی دی، روژه نشي نیولی. نو فدیتون اوس په د فدیه ده. نو فکر کوه مسله دی. نمبر وار 3 سیزونه یې مسلمان به حیثیت مسلمان چې رمضان راشي اولا په د روژه فرض ده، روژه به نیسي. څه عذر د وجې نه یا سفر یا مرض یا څه وجه وه روژه دې ونه نیوله، دویم نمبر ته به لاړ شي، بیا به د هغې قضایي د هغې به قضا راګرځي. پیدې نشته. که ته په میاشت پس قادرې، کال پس قادرې، 15 کاله پس قادرې، خو چې په ژوند کې قضا راګرځي قضا به راګرځي، قضا فرض ده. دلیل فعدة من ایام، نور ورځ به هغه شانې قضا راګرځي، پیدې نشته. دو حکمه. دریم نمبر یو سړی د وجې د مرض نه روژه ونه نیوله، اول حکم لاړ چې په ژوند کې د هغه صحت نشته چې د روژه ونیسي، قضا نشي راګرځولی، دیم لاړ. اوس دریم نمبر ته به راشي نو پیدیه به ورکې. دا دریم نمبر. نمبر وار دا حکمونه دي. خو بیا که تا پیدیه ورکړه او د هغې نه وروستو تا ته صحت میلو شو او روژه دې نیولی شوه، پیدیه ختمه شوله، د خیرات دی، قضا راګرځوه، دویم نمبر ته به واپس راشي. خو که نه پیدیه دې ورکړه او په ژوند کې تا ته صحت میلو نه شو، دقسې به رواني، دا پیدیه به دې موقوف وي. ژوند کې تا ته صحت میلو شو، پیدیه کار نه کوي، واپس به قضا راګرځي. خو نه مرګ ته ورسېدې او ته قادر نه شي، اوس به دې پیدیه شي. که چې دا پیدیه ده څومره، نو په پیدیه کې پیسې نه وي، په پیدیه کې جنس وي. په کم 2 کیلو غنم یا په کم 2 کیلو وړه، چونکې دا پاوتې نه ویستل مسله لږه پیچیده ګرځي او په دې مقدار کې هم تفصیل شته. نو څه مسلو کې کله زه شان د دننه لاړ شم هلته ټیم ختمیږي، ورنه په هره مسله کې ډېر تحقیقات وي چې آیا دا 2 کیلو په کم 2 کیلو دا څنګه جوړیږي. نو به هر صورت احتیاط دپاره موږ 2 کیلو وایو. نو کم سړی چې روژه نشي نیولی، سړی یا ښځه، دی به د یوې روژې په سر چې پیدیه ورکوي 2 کیلو وړه، بس دغه آسان څیز دی. 2 کیلو وړه که وړه دې ورکړه خبره صفا ده، او که نه ورکې پیسې ورکې، نو بیا به د هر وخت کې د دې وړو قیمت ته ګورې. نو دا وړو قیمت کله اوچتېږي او کله ښکته کېږي، چې په کم وخت قیمت ورکې بازار کې به تپوس وکړې وړه په څو دي، یره چې به تورې مثال په 100 روپۍ دا 2 کیلو وړه دي، نو پته ولګېده چې 150 روژې دي او د هرې روژې 2 کیلو وړه د هغې 100 روپۍ دي، نو 3000 روپۍ شوې. نو یره چې دا چې کم دی په 200 کیلو دي، نو 6000 روپۍ شوې. دغه آسان حسابي. بیا د روژو چې ته ورکې، نو دا کفاره نه ده، دا فدیه ده. نو چې فدیه ده، کفاره به تقسیم سره ورکې، مخکې قسمونو کې راځي. او دا فدیه ده، نو که ته غونډې راوالی او یو مشتي مسکین ته ورکې نو هم ټیک ده. دا فدیه ده، دا کفاره نه ده. یو مشت باندې ورکې نو هم صحیح ده. نو فدیتون طعام مسکین، دا خوراک د مسکینانو ته. فمن تطوع، چا چې زیاتیا وکړو خیرن په خیر کې، فهو خیر له، دا د غوره ده دپاره. وان تصوموا، که تاسو روژه نیسئ، خیر لکم، دا د غوره ستاسو دپاره. ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهیږئ. شهر رمضان الذي، میاشت د رمضان هغه د انزل فیه القرآن چې نازل شوی دی په دې کې قرآن کریم. د رمضان فضیلتونه تاسو پیژنئ، څومره لویه میاشت ده د عظمت. دا دومره عظمت د میاشتې دی که نه، خو دې عظمت ته چې الله عظمت ورکوي نو په قرآن یې ورکوي. پته لګي دا قرآن د دې هر څه نه اوچت دی. د دې مثال داسې دی چې د پیغمبر علیه السلام اوده دی، د هغه خوله ام سلیم راغونډوي. پیغمبر علیه السلام په دې څه کې وایي چې کله موږ خوشبویي جوړوو، نو ستاسو د خولې نه د خوشبویي ته خوشبویي ورکوو. کوم چې عطر او مشک دي، هغه ځان له خوشبویي دي، خو ستا خوله پکې واچو، هغه له ښه خوشبویي سیوا کي.
نو دا رمضان جی دا مشک دی عنبر دی الله وی ما پکې قرآن نازل کړی دی مشک له مې خوشبویي په دې قرآن ورکړی ده نو دا قرآن داسې معظم کلام دی کنه دا الله څومره احسان دی چې موږ تاسو هغه دواړو ته کېنولي کنه نو انزل فيه القرآن په دې کې قرآن کریم نازل شوی دی هدى للناس دا هدایت د پاره د انسانانو و بینات من الهدى او دا ښکاره دلایل د هدایت والفرقان فرق کوونکې د حق او د باطل په منځ کې فمن شهد هغه څوک چې حاضر شه منکم ستاسو نه شهر میاشت د رمضان ته معنا د صحیح ټیک ټاک د رمضان میاشت پیراله فلیصومه د روزه ونیسي فلیصومه دا امر دی چې دی نه فرضیت د روزې معلوم دی ومن كان مريض واغه سوچي مریض او على سفر یای په سفر فعدة پس شمیر د من ایام اخرى د نور ورځونه هغه مقدار به تبع قضا راوګرځي نو فقها د دې ټکی نه مسله راوباسي یو سړی مریض رمضان کې د روزه ونیولا اما قسم مریض درې میاشتې پس مړ شوی دا کومې روزې چې د خولې پیدېشتې نه ځکه الله شرط کوي من ایام اخرى چې نور ورځې خو درکم کړه دته نور ورځې میلاو نه شوی نو یا خو مریض او اقصی مریض نو پیډیم نشته او چې د 10 ورځې روزه خوړلې و او بیا 2 میاشتې وروسته 15 ورځې روغ شو بیا بیمار شو بیا مړ شو نو تا خو 10 ورځې روزه خوړلې و 15 ورځې روغ شوی وي 15 د الله صحت درکړي دي 15 پیډیشتي د 15 نشته دلیل من ایام اخر چې الله ورځې درکې نه بیا وي یرید الله اراده کوي الله پاک بكم اليسر پتاسو د اسانتیا ولا یرید اراده نه کوي بكم العسر پتاسو د سختیا ولتکملوا العده د لپاره چې تاسو پوره کوي شمیر ولتکبروا الله تاسو لوی بیان کوي الله د لپاره علامه هداکم هغه چې الله تاسو ته هدایت کړي ولعلکم تشکرون د لپاره چې تاسو شکر وباسئ و اذا سالک عبادی کله چې سوال کوي تپوس کوي ستانه زما بندگان عني زما په بارکه صحابه تپوس کو اقریب ربنا فنناجیه زمونږ رب مونږ ته قریب دی چې مونږ سره جرګه وکړو پټ پټ سوال وکړو ام بعید فننادیه لرې دی چې چغې ورته ووو الله فرمایي چې کله تپوس کوي فإني قریب زه نږدې یم بې قریب څونه دی نه بله موقع باندې فرمایي نحن اقرب الیه من حبل الورید ستا د مرۍ د دې رګونو نه هم تا ته نږدې یم ستا د مرۍ د رګونو نه ولې نږدې دی د مرۍ د رګ تا ته پته نشته چې زما د رګ څونه پیړ دی په دې کې څونه وینه سپلایي کوي جوش د وینې څومره دی ته پرې نه پوهېږي او الله پوهېږي نو د دې نه هم تا ته نږدې دی بیا دا قرب نو قرب د کې قید نشته چې دا قرب علمي دی د کې دا قید نشته قرب قدرتي دی نه قریب ذاتن هم قریب دی وصفن هم قریب دی څنګه ذاتن وصفن بلا کیف یې موږ ته پته نشته قرآن وایي زه قریب یم بس دقسې مړه اجیب ز قبلهم دعوت الداعی بلنه د بلونکې اذا دعانی کله چې ما رابلي چې کوم د اجیب دعوه څومره تعمیم سره اذا کلم چې ما رابلي ز قبلهم فلیستجیبوا لی دوی د قبول والی وکړي زما د احکام ولیؤمنوا بایمان دې راوړي په ما باندې لعلهم دې دپاره یرشدون چې دی په هدایت شي احل لکم حلال دي ستاسو دپاره لیلة الصیام په شپه د روژې کې الرفث نږدېوالی ابو داود کې بتا تراشی ابن ابي لیلا روایت نقل کړی دی اوږد حدیث دی په یو 3 سند باندې ذکر کړی دی ابو داود کې دغه روایت شته او 3 سند باندې اوږد حدیث دی انو نور حضرات پر ردونه کوي احناف هغه صحیح ثابتوي حدثنا اصحاب لنا شافعي سے پرد کې اصحاب مجهول دي جدا څوک دي اصحاب دي مجهول دي دا حدیث سند دی ټیک نه دی احناف داغه تغدا ابن ابي لالا تابعی دی بیا فرمای اصحاب لنا بیا فرمای اصحاب معاص دا د معاص په علمیت کې وتلې سړی دی داغه شاګردان مجهول نه دي نو التا به ذکر کوي چې احیلت الصلاه 3 احوال په موږ 3 حالتونه راغلي احیلت الصيام 3 احوال په روزوم 3 حالتونه راغلي دي یو حالت پکې دا دی چې کله روزي فرض شوي نو د ورځې به د روژه ونیوله چې ماښام به د روژه ماته کړه هغې پورې به تا روژه ماته ساتله 2 ټکي راغلي د ماخوستن د مانځه پورې روژه به ماته وه او د کېدو پورې هغې نه اخوا به بیا روژه شروع شوله صحابه و حضراتو ته دا تکلیف و 2 واقعات احادیثو کې راغلي دي یو د سرمه ابن قیس ته بله واقع د حضرت عمر ده نو الله پاک دا حکم منسوخ کو وی فرمیل چې ماښام روژه ماته کې سبا ختلو پورې ستا دپاره هر څه جایز شو
الرفسو نزدېواله الی نسائکم خپلو بیبیانو ته هن لباس لکم دا بیبیانې په شان د کپړو دي ستاسو دپاره. سړی واده وکړي د تا حقیقت کې کپړې واچولې خپل عزت دې پټ کړه. وانتم او تاسو لباس لهن کپړې دپاره د دې ښځو چې ښځه واده وکړي دې ښځې کپړې واچولې خاوند راغلی پټه شوله. او د کومې ښځې چې خاوند نه دا بربنډه ده. د سړي چې واده نه سړی بربنډ دی یو بل باندې پټ شي. علم الله پوی دی الله انکم تاسو کنتم وی تختانون تاسو خیانت کې اچولی انفسکم خپل ځانونه فتاب علیکم پس رجوع د رحمت وکړه الله په تاسو عفا عنکم تاسو ته معافي وکړه. فالآن اوس باشرهن تاسو ملاویږئ د خپلو بیبیانو سره وبتغوا تاسو لټوئ ما کتب الله هغه چې مقرر کړي الله پاک لکم ستاسو دپاره وکلو خورئ واشربوا څکئ حتی تر دې پورې تبین لکم چې ښکاره شي تاسو ته الخیط الابیض سپین مزې. تفسیر کې مې تا ته خبره کړې وه چې کله مفسر قریبي مفسر سره او د عادي صاحب واقع مې ذکر کړې وه ته نو بیا پسې دا تفسیر راغی چې خیط ابیض نه څه مراد دی من الخیط الاسود من الفجر سبا وخیجي سبا ختل پورې خوراک جایز دی. ثم اتم الصیام بیا تاسو پوره کوئ روژه الی اللیل د شپې پورې دا خو د روژو مسله وه. ولا تباشروهن بله مسله ذکر کوي د اعتکاف. روجه کې خدای چې د ورځې روجه د شپې روجه نه وي که خپل اهلیې سره ملاویږي نو جایز. ایا سړی اعتکاف کوي نو اعتکاف د شپې هم وي د ورځې وي نو چې اعتکاف هرکله د شپې او د ورځې دواړه دی نو بیا خپل اهلیې سره نشي ملاویدلی. د هغې بیا خپل مسایل انشاءالله روجه کې بیانوو. ولا تباشروهن تاسو مه ملاویږئ د خپلو بیبیانو سره وانتم عاکفون تاسو اعتکاف کوونکي فی المساجد په جوماتونو کې تلک حدود الله دا حدود د الله دی فلا تقربوها تاسو ته مه نږدې کیږئ په ماتولو سره چې د الله حکم مات کوي. کذلک همدارنګې یبین الله بیانوي الله پاک آیاته آیاتونه للناس انسانانو ته لعلهم دې دپاره یتقون چې دی ځان وساتي یتقون دی ځان وساتي چې کوم دی د غضب د الله نه. ولا تاکلوا تاسو مخری اموالکم خپل مالونه بینکم په خپل منځ کې بالباطل په باطله طریقې سره. باطله طریقه دا ده د چا نه غلا کې باطله ده چاله دوکه ورکې باطله ده په زور یې ترې هلې غصب دی باطله ده. دا تمام څیزونه د باطل لارې داسې مه خوره. نه چې هر کله باطل منع شو په جایز طریقې باندې زمیندار ټماټر راوړي خرڅوي تا پیسې ورکړې ټماټر دې ته واغستل دا د پردی مالو خو تا واغسته اوس جایز. زمیندار غنم راوړي خرڅوي پیسې دې ورکړې تا ته غنم واغسته خوري خو باطله خو نه ده اوس جایز. وتدلو دا تاکلو باندې عتب دی د لا لاندې دی. ولا تدلو بها تاسو مه رسوئ دغه مالونه الی الحکام حاکمانو ته چې حاکم ته ورشي رشوت ورکې. رشوت مسایل انشاءالله په خپل ځای راځي چې کوم ځای کې جایز دی کوم ځای کې ناروا. لتاکلوا چې وخوري فریقا وډله من اموال الناس مالونه د انسانانو بالاسم په ګناه وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل وسلم عليه. اله العالمین ته زموږ نه رضا شي. الله ژوند زندگی په خپل کتاب باندې ښایسته کړي د پیغمبر علیه السلام په سنت باندې ښایسته کړي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اله العالمین څونه مسلمانان نارینه زنانه ستا د کتاب سره مینه کوي الله ته ورسره مینه وکړي. څوک نه په درس کې حاضري کوي اله العالمین د خپلو حاجاتو سره راغلي او محتاج یو زموږ حاجات پوره کړي. بیمارانو ته الله شفا نصیبه کړي. قرضداري الله د قرضونو نه آزاد کړي. بے واده الله د ودونو انتظام وکړي. الله د چا اولاد نه اولاد نصیبه کړي. د چا بچی نافرمانه د مور پلار تابعدار کړي. اله العالمین په دې کلي باندې خپل خصوصي څادر د رحمت خور کړي. الله د طالبانو خدمت کوي د دې حاجات پوره کوي الله ته یې حاجتونه پوره کړي. نارینه زنانه دا د طالبانو سره ډیر خیرخوا مینه ناک دي الله ته ورسره مینه محبت وساتي. تمام ملک باندې الله د رحمت څادر خور کړي. امت مسلمه باندې الله د رحمت څادر خور کړي. مسلمانان د اختلاف نه د بې اتفاقۍ نه د شرور نه الله محفوظ کړي. اله العالمین ته زموږ نه رضا شي. خیره خاتمه په ایمان کې. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.